أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جناب چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ صاحب اور جناب آئی جی خیبر پختونخوا جناب جی وسی صاحب اور جناب کمشنر صاحب کوا ڈویژن جناب آر پی او صاحب کوا ڈویژن اور جناب برگیڈیئر صاحب جناب کمانڈنٹ کور ملیشیا اور جناب डी सी साहब वही डेर कदरमान MNA साहब हामिद हुसैन और टोलो मशरानो कदरमनो इज़्ज़तमनो अस्सलाम वालेकुम. नन हो खुशहाली और इज़्ज़त ज़का दे टोल की पीके हुकूमत रागले दे डालता और ख़ास कर चीफ सेक्रेटरी साहब दो खुदालते मु पॉलिटिकल एजेंट पहुंच शवे दे ورمینا خبر ده پنج نه خبر ده او دای مو خوش قسمتی ده نن خدای دولت را کی ویر کړي ده ټول کې پی کې دا چیف سیکریټری جوړ دی او بیا مو ترغله ده نو ان شاء الله چې وسای مو مسالې نه حل کیږي بیا به کله حل کیږي. زه خو مشالوی مودي سي صاحب غي خو دوره لویا سپسنامه جوړ کړی و دي چې پوتی نه دي خو اندسی به څو خبرې وکم غا ترقیاتي کارونه وغیره هر شی دوی لیکلي دي خدای وکړه چې اعمال وشي په خو ما خپله موضوع خو دا دی چې زه امن نه خبرې کوم څو پورې امن نشته دی هیڅ نه کیږي کار څه دنیا سپسنامې مو پیش کو کار څه مطلبي وکړو کار چې وغواړو به ځکه دی مو افسران دي مو پاکستانیان یو بیا بدوی نه خامخا غواړو بل چا نه هینو شو غوښتی خو چې امن نشته دی لکه اوس دوی ووي چې دلته مدنیات دي مدنیات یو مدنیات خو د اوس کوم څو کالونه چې شروع دي دا سوبسټون دی یا نور باوي خو چې روډ نشته دی نه سوبسټون د پچی وړې په پراته به وي چې هر ځای کې پراته وي دینه هټ کار به زه داسې وایم چې شهاب علی شاه صاحب ته وایم چې مو پر می پر تیر شوي کالي ټماټرو سیزن بالکل ختم شوی دی په 110 روپۍ وا پیټې ټماټر خرڅېدل زمیندار غریب تباه شو الوګانو سیزن مو خراب شو شړشام کېږي ډېر زیات تعداد کې ساره چوخستلانه اوس روغو بالکل روغو دی کالي بیا مو الوګانو والا سیزن خراب شو ځکه تخمانه نه ملوي دا اوس بیا هغه نشي کارلی هغه اوس ځای خراب شو نو دینه مزید مخته به خدای خیر وکړه نور به څه کېږي نو روډ ډېر ضروري دی خو ځینې افسرانو نه مو داسې اورېدلي دي مو ته یې ویلي دي چې داسې روډ وغواړو چې هغه خپله انتظامیه وي بیا به دا روډ کې څوک هغه نه کوي کني 15 کسان ووځي روډ ته هغوی یوه کمیټي جوړه کړې وي بس هغه علاقې کې بدماشان وي هغوی ته حکومت ډېر غرض نه پلري بس روډ باندې که نه دی باند مو ته 2 لکه روکه مو ته 3 لکه روکه ویلوړ به وي نو بیا به مو څه ترقي وکړو مو جوسي صاحب یا ډېره زیاته شکریا د کوو ځکه چې د یوې هفتې کې مو په خیال 2 ورې راغو کورمې ته چې راغلو خو کیدای شي دغه علاقې سه مینه وي کیدای شي مو درد نه تکلیف نه هغه خپېږي مو کوټ مې کې کومه میدا کړي ده هغه نه مو بالکل ویلوړ یو چونکې ځنه خلک مو ته قومي خلک یای چې تاسو شک نمبر 11 دی یا 12 نه شروع کړي ده ویلې دا شک نمبر 1 نه ویلې نه خو چونکې حکومت غداوه چې یاره دا بینکر چې مسمار شي ما که امن بروشي مو مرګلتاو سکړی دی دالته دوی نوس دي مو سره خطاون کړی دی اوس یا کوو زه داسې آیم مو جوسي صاحب ناست دی
چېرته بینکر پاتې دی خامخا پاتې دی ایمو قوم کې پاتې دی مو یو چې هغه مسمار کا پرې نه دی یو پرې نه دی یو خو مساوي کار وکړئ که مخالف کې ورکی دی ما یې پرېږده پاتې شو هتیار والا خبر هتیار والا ما بگایا ویلی دی جیوسی صاحب ته هتیار مو مرګ و زندگی دی قصاب دی که دا قوم خپل مرګ ته تیار و خو هتیار ته نه و تیار ځکه بونې تیرې شوي دي لیدلي مه دي تقریبا سن 70 نه خو واکسو دینه مخکې به مو مشرانو لیدلي وي خو سن 70 نه دسته مو کوسو وخت په وخت څه خیل تعلق تیر دي اوس مو هغه کې ته و نامسه کړی دی بلکې مو لګیا یو ټولو نه زیاته دلچسپي د مور کې خلو کلو ته څو خال کر غوړو میټینګ کوو هر ورځ داسې نشته چې یو دوه ځایه مو اصله جامه نه وي کړي او دا ما هغه دی کوشش دی تاسې ته ما عرض دی په کار دی اصلا مکمله جامه شي بس یوري مو خبره چې کړي دی بیا مو کړي دی بیا دې کې څوک هغه دغه ما کوئ ښه خلوصه لکه څنګه مو بینکر کې خلوص وکړو په کار دی دې کې انداسې وکړو مکمله جامه کو ښې ایماندارۍ سره جامه کو چې دوی ته تسلي وي او موږ ته نه تسلي وو پاتې شوله دینه ورسته خبره اوس چې زه مو دالته رتلو نو کوزه نه ټلیفونونه کېږي زه خو پلنکي ځای کې لیارې کې ولاړ یم زه پلنکي ځای کې ولاړ یم ما عرض دی خپلو افسرانو ته چې تاسې مهرباني وکړئ مو روډ خبرې نه ښه غور وکړئ او انشاءالله دا قوم به نور راته وندسه کوي خو چې مو لیارې نه تسلي شو یا خو په کار دا وه چیف صاحب بیا په کار خو دا وه چې یو وړوکی غوندې جوز خو مو دلته ایرپورټ شته کن دغه نه چلیدای مو کرایه ورکوله مو بازوب نه خلاص و تاسې مو سره مهرباني کړي دی هلیکاپټر مو راکړی دی هلیکاپټر خو خرچه ډېره کوي او مو دلته په عذاب آیو هغه ورکې کرایه یې نشته چې یې نشته دی توان حکومت یې مو حکومت په خزانې زړه بدېږي مو نه کرایه په کار دی خلوی خو چې یو جاز وای مو کرایه ورکولی ضروریات خو به چلیدل فرض که چا ویزا خرپیده یا چا امتحان خرپیده یا چا بیمار مړ کېده نو کار خو به ورکې چلیدو اوس ما عرض درته کوم ما خو خپل منیسټر صاحب د ساجد ته با ډېر ویلي دي مو خو څه خبر یو څه مشکلات دي کنی وی زمانې کې مو د ایرپورټ نه یو جاز چلیدلی دی ما خیال څو سیټره و نو اوس تاسې مهرباني وکړئ موږ ته یو جاز راکړئ وړوکی راکړئ خیر دی خو چې موږ کوم څوک مړ کېږي هغه به ورکې لوډ شي که نه بچي مړ کېږي پلار سترګې ورته غړوي ډېره باده خبره ده نوره اخیر کې به زه بیا یې تاسې ډېره شکریات توری قوم طرف نه ادا کوم او شهاب علي شاه مو پی پاتې شوی دی تیسه مې یوه خبره دی که سمیلو شو د اون مجلس کې نه ورته کوم بیا یې ورته کوم د تاسې ډېره شکریه چې موږ ته راغللوئ او ټول حکومت راغللوئ خدای تاسې خوشحاله باد ساته سره یې مو کوم او ډېره مننه السلام علیکم